نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الضحی وظیفه ده او سورة الضحی دا په آخري سپاره کې 93 نمبر سورت دی او په دې سورت کې صرف 11 آیتونه دي. محترمو دا وظیفه چې چام کړی ده الله پاک د هغوی مرادونه حاجتونه د محترمو له پوره کړي دي. که چا د رزق دپاره وظیفه کړې ده نو رزق الله پاک ورکړی، که چا د دولت دپاره وظیفه کړې دولت ورکړی، که چا د امتحان دپاره وظیفه کړې الله پاک په امتحاناتو کې پاس کړي دي. دغه رنګه چا د انټرویو دپاره کړې صرف 11 پیرې د سورة الضحی د وظیفه تاسو کوئ او بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو تقدیر ستاسو حالات دغه رنګه محترمو ستاسو ژوند دا څنګه بدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او آخري نبی دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الضحی وظیفه ده. والضحی واللیل اذا سجى د دې صورت وظیفه ده. کم سړی چې دا وظیفه کوي یا کم زنانه چې دا وظیفه کوي د کم مقصد دپاره کوي، د کم حاجت دپاره کوي، د کم مشکل دپاره کوي، په زړه کې څه نیت وي څه ارادې وي انشاءالله العزیز محترم الله پاک به د دوی په نیتونو باندې فیصلې کوي. که چېرته را چا حاجت پوره کېږي نه ناممکنه حاجت وي نو تاسو د سورة الضحی د وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو حاجتونه دا پوره کړي. که ستاسو مشکلات دي د حل کېږي نه د سورة الضحی د وظیفه وکئ مشکلات هم ختم شي. که د رزق وي که د مال وي د دولت وي د هر څه لپاره محترمو تاسو دا وظیفه کولی شئ. وظیفه ډېره زیاته د کمال ده، ډېره زیاته عجیبه ده. یاد ساتئ چې سورة الضحی دا په آخري سپاره کې دی. سورة الضحی دا 93 نمبر سورت دی او په دې سورت کې 11 آیتونه دي او په دې سورت کې محترمو 9 کاپونه دي. 9 په هر کاپ باندې به موږ دا وظیفه کوو. چې کله موږ سورة الضحی وایو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى چې کوم ځای کې پکې کاف راځي نو هلته کې به یا کریمو 11 پیرې وایو، یا کریمو به 11 پیرې وایو. نو په یو پیره داسې تا وویلې بیا د سورة الضحی وویلې بیا دې وي پوره شو 11 پیرې دې وویلې او بیا هر کاپ باندې 11 پیرې یا کریمو دا ویل پکار دی. بیا په دې سورة الضحی کې یو آیت دی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ولسوف ډیر زر دی ربک ربستا یعطیک تا ته درکې فترضی ته به راضي شي. نو که تاسو ګورئ محترمو په دې کې الله پاک به هغه څیز تاله درکړي چې په کوم څیز باندې ته راضي کېږي. لکه مال وي، دولت وي، حاجت وي، نوکري وي، دیاړي وي، مزدوري وي او دغه رنګه محترمو رشته وي، محبت وي، چې کوم څیز باندې ته راضي کېږي الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وایي زه به تعالی درکړم دغه څیز. نو که موږ دا وظیفه کوو محترمو الله پاک به هماغه موږ له راکوي. دغه رنګه محترمو دا وظیفه ډېره زیاته د کمال ده، ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. کوشش وکړئ روزانه یې په داسې وخت کې وکړئ چې هغه ټایم کې څوک نه وي. ما خو یاد کې 11 پیرې بلې ترتیب باندې تاسو سورة الضحی ووایئ او بیا دغه رنګه 140 پیرې روزانه وایئ انشاءالله العزیز ستاسو مشکلات او الله پاک ختموي، ستاسو حاجات او الله پاک پوره کوي. یاد ساتئ محترمو مکمل دهان سره توجه سره وظیفه وکړئ. چې کوم خلک داسې وي چې د هغوی یقین نه وي هغوی دا وظیفه سره کوي هم نه، ځکه چې د بې یقینو اړو یقین راځي نه. نو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.